دا ملګري به د خپل پوزیشن اوس لږ بدلوي ښه لږ به رانږدې کېږو او دې بورډ له به راځو دا بورډ څه دی دا داسې پرکار نشته که نه غټ پرکار څه شو شته یوه ده کوم ځای وړوکی چا سره شته جمیټرۍ کې پرکار مطلب دا دی چې سیده دایره پې ښکلي جوړه کړو که نه که نه په دې شیز باندې هم جوړېږي دا ګوره داسې به وکړئ په سهار ټایم کې چې یو لخته یا یو سیخ یو سلاخ وغیره دا به راواخلې او دا به بالکل وبی ګوري چې دا مکمل لیولي چې کوږ وږ نه یم پیکس لیول ټیک ده بیا به دویم کار دا وکړي چې دا ځمکه چې ده که نه دا ځمکه به ورته هم لیول کړي ځمکه به ورته هم څه کړي دا به هم لیول کړي ګوره اوس هم د دې لیول برابر نه دی لازم که نه چې دې شي بیا لیول برابر شو ټیک ده دا ځمکه دی ورته داسې به یې هم وګورې داسې به یې هم وګورې داسې به یې هم وګورې داسې به یې په هر طرف باندې به دا لیول کړي ټیک شوله بیا دا کوم څیز چې تا راغستی دی که د هغې په برابرۍ دایره جوړی که د هغې نه لږه وړه جوړی ستا خوښه ده نو مثال په طور داسې څه شی شته دی چې ودرېږي پین مین د چا سره داسې شته چې پلن غونډه کې سر یې چې ودرېږي هغه بل مارکر څه شو دی به غالبا ودرېږي ټیک شوله اوس دا څیز دی نو داسې به وکړو چې هغه پرکار خو پېژنئ که نه یو طرف چې تیری بل طرف ته پکې پینسل یا څه دي که نه هغې چې هغه تیره طرف دلته کېدی او دې طرف ته دې داسې هغه پین یا مارکر دا دې پکې دغه کړی داسې ګیر چاپېره پې دایره ووهئ ټیک ده لکه مثال په طور دا هغه مرکز شو د پرکار نه علاوه هم کولی په تار مار سره هم معلومولی شي دا ځای سره یا په داسې دې شي سره هم کېږي دا یو دایره جوړه شو که نه دایرې ته به دې خیال کې چې بالکل برابر دایره وي څه قسمه کته به راوبږي نه ټیک ده بیا به داسې وکړي چې سهار به دا څیز په دې ځای ښخ کړي ټیک شو بل موبایل د چا سره شته رڼا پکې لیټ پې ولګوه تو ښه سهار نور دې ځای راوخیږي که نه نو د ده دا سوری به چېرته وي هغې طرف ته به وي که نه او ښه اوږد سوری وي که نه نو په ورو باندې دا نور داسې راځي دا سوری د ده چې دی په سهار ټایم کې چې ته دې ته ګورې نو ده دا سوری به د دې دایرې نه بار وتی دایره به دومره جوړی چې ګورئ په سهار کې دا سوری بار وي پوهېږي پې بیا په ورو باندې چې ټایم تېرېږي نو دا نور چوتېږي او سوری څه کېږي رالنډېږي داسې په ورو باندې راځي نو چې بالکل د غرمې ټایم شي نو دا سوری لږ غونډه کېږي دلته د غرمې نه بعد بیا دا نور په ښکته ځي که نه نو بیا دا سوری هم دې خوا کېږي او اوږدېږي نو په مازدیګر کې داسې ونڅتو ده ټیک شوله په مازدیګر کې دا سوری سم اوږد دي که نه لکه اوس په دې ټایم کې ته وګوره د څیزونو سوری هغې طرف ته دی او ښه اوږد دی ټیک شوله نو دې کې به دا کوشش وکړي چې په سهار کې دا نور راوختو دا سوری اوږد او په ورو رالنډېدو که نه نو چې کله د دې تمنا سي چې کله دا سوری هغه سر د دې دایرې سره ټچ شو په هغه ځای باندې به یو نښه وکړي ټیک شوله هغه به ځان ته نشاندار کړي او بل دا ټایم به هم د ځان سره ولیکي مثلا دا په 11 بجې باندې دغه ځای لغاوي ټیک شو بیا بس بیا دې زه ځانه بیایم بیا به غرمه شي بیا به ماسپښین به شي د ماسپښین نه وروسته به بیا مشاهده کې ګورې به د نور خو د غرمې نه بعد به اورېدلی که نه نو دی به نور به راځي دا سوری به دلته وي په ورو به اوږدېږي ان تر دې چې د دې دایرې د دې محیط سره به څه شي ټچ شي نو چې په کوم ځای ټچ شو دغه ځای باندې نښه به وکړي او د دې هغه ټایم به هم د ځان سره ولیکي بالفرض 2 بجې باندې داسې شو داسې فرضي دي ښه په دې باندې پوه شوې دې له د نوم ورکو مدخل څه شی مدخل او دې له به نوم ورکړي مخرج
جای دخول او جای خروج دغه شو کنه چې کله د دې مخرج دا تا معلوم کو بس لختم چې څه دې وټکړو لري کو بس ٹھیک ده بیا په دې پسې پیمانه راوخلي شته پیمانه بولا ته وکنه ځای بخیر نو دا چې وو کې ګوره دا مدخل او دا مرکز دا یو کنه په دې ځای باندې مونږه غسیز غوټه کړه دا دواړه به یو بل سره میلاو کی دا قرنګي دا مرکز او دا مخرج دا به یو بل سره میلاو کی وشولا بیا به دې بس ډیر واخلي او دا زاویه وګورئ دا زاویه سوره ده ٹھیک ده نو دې طریقه دار کړه دې طرف معلومه کړه دې طرف یو شانتي ده لکه دې شي معلومه ولا مرکز دې مرکز سره یو ځای کو دا دې شي کیو وشولا نو دې ځای شروع کا 10 20 30 40 90 چرته را ورسید 150 دا دی 155 160 کنه دا زول را ورسید 155 معلومه دا شو چې دا زاویه سوره درجو ده 155 بس پوښښ به اوس به داسې وکړي کیلکولیټر به راوالي او دا 155 په 2 تقسیم کړو تنصیب په وکړي نسب پای 155 مال 156 والا چې صحیح خو راشي دا خاصه پرځي دغه ده کنه د دې تنصیب چې موږ کو د 156 نو ستې نه راغې 78 نو بیا به دا ډیره واخلې او د 78 درجې زاویه به جوړه کړي راشه 10 20 30 40 50 60 70 75 76 77 78 دا شی جوړ شو کنه دا به یو بل سره میلاو کړي وایي به دا 100 درجو زاویه ته جوړه شو د قسطه خط نصف النهار دی یا خط شمال و جنوب دی یا هغه خط طول البلد دی د دې دا سر چې دی دا عین نقطه الشمال چې کوم جوړیږي کنه نقطه شمال دا غي ته رسیدلی او دا څه شو دا سید جنوب دا عین جنوب دی پوهیږئ به د قشان د دې د پاسه بیا د 90 درجې زاویه جوړه کا د دې خط د پاسه دلته جوړیږي کنه دا د مرکز سره د سیمه میلاو کا ٹھیک جو بیا دې طرف تم جوړه کا دا د شو عین مغرب دا څه شو او دا د شو مشرق د دې دایره هندي وي د دې په ذریعہ سره د طرفونه معلوم کړل کنه ٹھیک شو لا یو دا څلور والا طرفونه ته څه شو معلوم دویم تا ته به خط نصف النهار معلوم شو ځکه خط شمال او جنوب څه شي او خط نصف النهار دی کنه خط طول ورته وي خط طول البلد ورته وي صرف خط شمال ورته وي یا خط شمال او جنوب ورته وي یا خط نصف النهار ورته وي پوهیږئ به اوس ګوره د قیامت د ورځې پورې په دې ځای باندې چې دا پروتي او کله د دې شي سورې هغه دې کرښې له راتلو نو دا به وخت نصف النهار وي دا به څه وي وخت نصف النهار او چې کله هم سورې دې له راتلو نو دقه سورې به فیء الزوال وي دا به څه وي فیء الزوال وي ٹھیک شولا لکه بالفرض نن د دې سورې دې ځای له راغی نو زمونږ د صاحبینو او د امام صاحب په منځ کې اختلاف دی چې یاره د مازیګر ټیم د دې دپاره سورې د نور چې دی دا مثل دی که مثلین دی نو امام صاحب وایي چې څه دی مثلین نو دا مثلین چې ته شمارې دا به ته د دې ځای نه بعد شمارې مثلین لکه دا شی چې کوم دی د دې مثلین هر یو شی چې د هغې مثل نو دا خو سایه اصلي شوه که نه د دې نه بعد یو مثل دو مثله داسې به هم یو زاویه جوړه کړې دې مرکز نه ٹھیک ده نو چې کله د دې شي سورې د دې دایرې سره ټچ شو نو د مازدیګر ټیم شو نه په درې برخې نه په دوه برخې یو خو دا هغه سایه اصلي شوه فیض زوال دا وړوکی او دوه د دې برابر ده داسې یو دایره جوړه کړه که نه په پرګار چې کله هم د نور سورې د دې دایرې د دې خط سره لګېدلو نو چې څنګه ولګېدلو د مازدیګر بانګ ووایه پوه مې نه شوې پوه شوې صاحبین وایي چې یو مثل نو هغوی وایي چې نه پیء زوال نه یو مثل نو هغوی په دې ځای باندې دایره جوړه کړي
نو چې کله د دې سره دا سوری د څیز لګېدو نو بیا مازدیګر شو. لکه عام طور دلته د اهل حدیث هم د وخته لږ مونځ کوي که نه هغوی هم یو مثل اخلي پوهېږې او امام صاحب فرمایي چې نه دوه مثله نو زمونږ په دغې باندې فتوا په دغې مطابق عمل کوو وشوله. د دې دایرې هندي په ذریعې سره موږ ته دویم څه معلوم شو مازدیګر وخت راته بیا معلومېدلی شي ټیک شوله. بل دې باندې خو موږ ته خط د نصف النهار معلوم شو خو په دې ذریعې موږ ته وخت نصف النهار هم معلومېدلی شي هغه داسې چې دا مدخل چې تا کوم جوړ کړی و نو ټیم څه و 11 بجې او د مخرج ټیم څه و 2 بجې. د 11 د 2 بجو په منځ کې څومره فرق دی په منځ کې څومره ټیم دی 3 घंटे دي که نه 3 घंटे د دې 3 घंटो تنصیب وکړو په منځ دوه کا 1 घंटा او 30 منټ دا 1 घंटा او 30 منټ د مدخل د ټیم سره جمع کړو نو څه به جوړ شي 12:30 نو دې ځای له چې سورې راځي دا به پیکس 12:30 بجې نه پوهېږي. د مدخل ټیم هم تا نوٹ کړی او د مخرج ټیم دې هم نوٹ کړی نو د نصف النهار وخت د هغې نه سره څه کېږي معلومېدلی شي. موږ به په دې طریقه بیا نه معلومو په قاعده باندې به معلومو ټیک ده ځکه چې روزانه خو دا دایره هندي نه شي جوړولی او نن د دایره هندي چې کومه جوړ کړه نو سبا به بیا معلومېږي کوم ټیم چې راشي کدی به زوال هم ها او درازو دغه لا په دې باندې پوه شوې کنه وصیت ساته کله چې هم دی سورې دی کرخې راغلو نو دا سورې چې څومره وي دې ته څه وي سایه اصلي یا ورته فیعوز سوا دا مکروه ټیم وي او دا هغه ټیم وي چې دا نور انتها بلندۍ ته را رسېدلی دی د دې نه بعد به بیا کته کېږي د دې نه چې مخکې نوم کته چې دې ځای له راورسېد چې سوری دې کرښې له شو نو دا هغه انتهایي ارتفاع ده په دغه ورځ د دې نه نور چودېږي نه د دې نه بعد به بیا کته کېږي ورو ورو به کته شي بیا چې سوری کته کېږي سوری به دې خوا کېږي به اوږدېږي به دا هغه عین وقت نصف النهار وي په دې باندې پوه شوې اوس راشه ګوره یو څیز پرون ویلی و چې دا ټیکۍ د نور چې د جرم شمس ټیک ده دا 100 دقیقې ده 32 دقیقې ده او دا نور چې دی د یوه درجه په 4 منټ کې اوسطن توی کوي کم بیش پکې مرضي خو اوسطن څومره 4 منټ ټیک شوله نو چې دې ځای له د دې نور مرکز راورسي نو سوری دلته شي پوه شوې به ستا مکروه وخت چې شروع کېږي ټیک ده نو هغه چې دې ځای له نور دې چې راځي که نه یعنې ګویا د دې شي هغه سمت الرأس چې کوم دی هغې له نور راورسي نو چې د نور د اولنۍ کناره ورسره ټچ شوه د هغې سره نو مکروه وخت شروع شي ځکه منځ له خو راغی که نه نو بیا راځه چې دا اخیری کناره پرېښوده نو مکروه وخت ختم شو خو په دې دوران کې چې دا نور دلته 32 دقیقې وایي که نه د 32 دقیقې ټایم چې دی دا مکروه وخت دی نه پوهېږي ټیک شو اوس دا 32 دقیقې چې دی ځي دا نور چې یو درجه ځي نو دی 4 منټه اخلي او په یو درجه کې 100 دقیقې 60 وکړي نو چې 32 دقیقې دی اخلي نو 100 منټه بالي تقریبا 2 منټه سره په اصله غونډه کې نه پوهېږي بیا دې دا کسرونه تې وباسه وایي 3 منټه اخلي څو منټه اخلي 3 منټه نو دا پیکس 3 منټه څه دي دغه مکروه وخت دی اوس په دې 3 منټه کې په دې کې دا مرکز د نور چې دی 1.5 منټ مخکې او 1.5 منټ وروسته یعنې چې څنګه کنارې له ورځه 1.5 منټ بعد به د مرکز د سمت الراس له راځي که نه نو 1.5 منټ اخوا او 1.5 منټ دی نو 1.5 بیا به کې کسر راغی که نه دا کسر دې بیا وباسه دا 1.5 پرېږده بلکې صحیح واخله 2 واخله دا ټول مکروه وخت څومره ټایم دی 4 منټه 2 منټه هغه چې د نور مرکز لا د دې سیز خطې سمت الراس له نور رسېدلی ټیک شو چې نور مرکز هغې سر له راورسي نو 2 منټه د دې نه مخکې 2 منټه د دې نه بعد نو 4 منټه مکروه وخت کا پوهېږي بیا به دې کې احتیاط پکې ورسره جمع کا 3 منټه به دې کې احتیاطي ولګوه او 3 منټه چې لګې
درې منټه یو طرف ته مو ولګوه 3 منټه بل طرف ته مو ولګوه نو 3 او 3 او هغه اوس ورا 10 منټ شول دا 10 منټ چې ستا دي دا هغه ټول احتیاطي وخت دی دا هغه ممنوع وخت دی هغه مکروه وخت دی چې په دې کې مونږ صحیح نه پوهېږي اوس ته عین وقت نصف النهار را معلوم که چې د نور مرکز دې ځای له راغلی ٹھیک شوله نو چې عین وقت نصف النهار ته معلوم کو نو 5 منټ د هغې نه مخکې او 5 منټ ځکه دوه خو خپل دي 3 احتیاطي دي نو دا 10 منټ چې مثال په طور په 12:16 منټ په دې عین وقت نصف النهار د مکروه وخت په کوم ځای نه شروع کیږي د 12:11 نه تر کومې پورې 12:21 پورې د 10 منټ شو ګرځي دا بس تاسو سره ټول مکروه وخت شي احتیاطي مکروه وخت په دې ډرامه باندې پوه شوئ هغه خط شمال و جنوب یا خط نصف النهار هم معلومو وقت نصف النهار هم معلومی او دغه رنګ هغه وخت د هغه یا هغه سایه اصلي هم معلومی او هغه سایه د عصر هم معلومی پوه شوئ دې په برکت سره نور هم ډېر شي څیزونه معلومي 14 قسمه څیزونه به دې سره معلومي خو دغه پې غټ غټ دي نه پوهېږي پوه شوې پې دا به سبا جوړه کړو بیا که دا نن جوړه کړو چې سبا تاسو سار دلته څوک یې که نه نو چې هغې معلومات کوئ بیا هغې ورته ټایم په ټایم سار دلته څوک ناسي حافظه بیا نتیجې راوباسو ښه پنسل خو نه و د چا سره پنسل چې دا مرکز شو ټیک شو دا شی هم دومره په لیول نه وي ځکه دا بره سرغټ یې دا لاندې صحیح که نه دا لږه کمي خو به هر حال اندازه بې ښه لګي لږه سیس دغسې خدا بل څه پین د چا سره شته نه داسې پین چې ودرېږي پوینټر به صحیح ها بیا به داسې وکړي که نه سار ضرورت نشته سار به د دې ساره نه څوک وي تاسو به یې وکئ جواد یو به تشي او ساجد به سره د دې به خیال ساتئ ها یو پین به راوالی که نه چې اق بیایي ټیک شو که پین یا بل څه شي که نه په دې ځای باندې به یې دلته داسې ودروئ ټیک ده ګوره دا ځایونه خو لیول نه دي دوره که نه نو لږ کته بره به راځي خو دوره ډېر نه راځي کاپي دغه خراب په سار ټایم کې به ګورې دی نه که نه داسې لسو بجو نه به پې شروع کېږي 9:30 بجو نه چې ورته بیا خیال کوئ نو دا سوری به د دې شي سوری به باري ټیک ده چې کله د دې دا سوری را دننه کېدو نو په اق ځای باندې به نښه کړي او په اق ټایم په ګړۍ کې چې د څه ټایم و نو اق ټایم به هم د ځان سره نوټ کړي ټیک شوله مارکر به دا ځان سره راوالي دلته به ځان ته ټایم هم ولیکي او په هغه ځای باندې به داسې کراس نښه به پې هم راکاږي او چې په کوم ځای نور سوری را دننه کېدو اق ځای بالکل ښه ٹھیک ده د بس په هغه ځای باندې څه نښه به وکړي بې کرښه راکاږه یا څه خو چې هغه مقطع چې دی که نه په هغې مقطع باندې چې نور را دننه کېږي بیا وروستو چې زر بیا راشم ماسپښین هغه وروستو وي ٹھیک ده خو به هر حال د 1:30 بجې نه په اخوا باندې به ورته بیا خیال کوئ چې په کوم ځای دا سوری بار ته وتو نو هغه ځای باندې به هم نښه کوئ او ټایم به هم لیکئ نو د ټایم تنصیب به هم بیا کوو فرق به روباسو د فرق تنصیب به کوو نو به را سره وقت نصف النهار هم معلوم شي او دغه رنګ د دې دواړه خطونه هغه ټوټل زاویه به معلومه وکړو د هغې تنصیب به وکړو نو خط نصف النهار به را سره هم معلوم شي ٹھیک شوله او بیا چې بله ورځ بیا چې کوم خط نصف النهار تا جوړ کو بس په دقې باندې چې کله هم د دې شي سوری هغې له راتلو نو دا به سایه اصلي وي یا فیض زوال وي نو بله ورځ پې ته بیا د مازدیګر هغه دایره هم جوړولی شي چې بله دایره به جوړه کړي چې هغې له سوری راشي چې مازدیګر کېږي به
هغه هم بیا په خپله باندې وګورئ ټیک شو د مازدیګر ټایم چې داخلېږي نه هغه ځای له به سوری رارسي په دې پوه شوئ دې ته دایره هندیه وایي دا د هندوستان فلکیینو دا ایجاد کړی ټیک شوله